الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. درود شریف ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آیت عنوان بیان د عموم بعثت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. د آیت کریمه کې تصریح ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبعوث دی الی جمیع الناس. په نور آیتونو کې په دې تصریح شوی. سوره سبا 28 آیت وما ارسلناک الا کافة للناس. سورة الفرقان اول نمبر آیت کې دا مسله واضحه شوی لیکون للعالمین نذیرا. سوره هود واللسم آیت کې ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعده. څوک چې کفر وکړي په رسول الله باندې د ټولو ډلو نه نو اور زه وعده د سره. نو د آیت کریمه کې الله فرمایي قل ورته ووایه یا ایها الناس اے خلکو انی رسول الله یقینا زه د الله رسول یم الیکم تاسو ته جمیعا ټولو ته. دا جمیعا حال دی د ضمیر مجروره دی الیکم نه. الذي هغه الله له ملک السماوات والارض چې خاص د لره بادشاہي د اسمانونو د ځمکو ده. لا اله نشته بل معبود موجود الا هو مگر دا یو الله دی. یحیی ژوندي کول کوي و یمیت او مړه کول کوي. الذي له ملک السماوات والارض ترکیب کې څه واقع شوی واضح خدا دا چې دا صفت دی د مضاف الیه د رسول چې لفظ الله دی. دویم دا دی چې دا په موضع د نسب کې دی په تقدیر د اعنی سره. دریم دا دی چې دا مرفوع دی په خبر دی د مبتدا محذوفې لپاره هو الذي له ملک السماوات والارض. کدا صفت شي د رسول الله کې د لفظ الله نو بیا په دې یو اعتراض چا کړی چې دا خو د صفت او د موصوف په منځ کې فاصله رااله الیکم جمیعا دیسا. جواب دار چې دا فاصله راغلی د خو اجنبي سره نه ده او داسې شی په منځ کې راغلی دی لکه چې نه یې راغلی. ځکه دا د مضاف د لواحق نه دی. راجحه قول دا دی چې دا یا صفت شي دا د لفظ الله او یا دا خبر شي د مبتدا محذوفی. دا الله خصوصي درې صفتونه ذکر کړه. یو دا چې اختیارمند دی د اسمانونو او د ځمکو او دویم صفت د احیا دریم صفت د اماتت. دا خصوصی خبرې د الله دی. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي
فسیمان راوڑی پا اللہ و پا رسول دادا هغا چی اوچت دے شان دادا الامی نالستے دے الذی هغا یؤمن باللہ و کلماتی چیمان لری پا اللہ و کلماتی و پٹول خبرو دا اللہ. علامہ نصفی وی دا کلماتی ہی نا مراد الکتب المنزلہ پٹولو نازل شو کتابون ایمان لری. واتبعوه تابداریو کئی دا دی رسول لعلکم دا دی دا پارا تهتدون چی تاسو پا سمالار شئی. دا لعلکم تهتدون علت دا دوارو فیلونو دے یو فیل آمینو دویم فیل واتبعو ایمان راوڑی دے دا پارا چی تاسو پا سمالار شئی تابداری دا دی رسولو کئی دا دی دا پارا چی تاسو پا سمالار شئی. ومن قوم موسیٰ امت یهدون بالحق اور بعض دا موسیٰ علیہ السلام دا قومنا امت یهدون بالحق یو ٹولیو یهدون بالحق چلا رخی خلق تپ حقا. یهدون بالحق مانا یهدون للناس محقین خلق تلا رخی پدا سے حال کی چی دوی پخپلم پا حق. دا مزاری صیغہ ذکر کرا اشارہ استمرار تجددی تا اکڑا چی ہمیشہ خلق تخیل آرخی وبہی یادلون اور پا دے حق لارا انصاف کوی دا خلق و مینس کی. وبالحق یادلون بینہم فی الحکم فیصلوں کے انصاف کئی نا انصافی نہ کئی. وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما اور بیل بیل کرل منگ دا بنی اسرائیل 12 قبیلے امما ڈلے ڈلے. وقطعناہم ٹوٹے ٹوٹے کرل منگا دا بنی اسرائیل اثنتئی عشرۃ اسباطا 12 قبیلے امما ٹولی ٹولی. اسباط دا سبت جمع دا زوی اولادی او یا د لور اولادی ته وای او یا پخپلو بچو ته وای او یا یو ټوټل شي ته وای یو حصہ. دوی 12 ډلې شو. دا اثنتئی عشرہ دا حال دے آیا مفعول ثانی دے. حال شین مانا بیدا سی شمنگ ٹوٹے ٹوٹے کلر دوی پدا سے حال کرچ 12 اسباطا قبیلی قبیلی امما ڈلے ڈلے. آیا مفعول ثانی دے دا قطعنا دا پارا ہمیں مفعول اول شو. اسباطا دا بدل دے دا اثنتئی عشرتنا تمیز نہ دے. تمیز خاصا شعر ہے تمیز محذوب دے. تقدیر دا عبارت دا سے دے وقطعناہم اثنتئی عشرۃ فرقۃ اسباطا امما. نو فرقتن بتمیز ذکر چی تمیز جمع راوڑل شوی تمیز خو جمع نہ راوڑل کیگی پا دے مقام کی. دا امما بدل دے دا اثنتئی عشرتنا.
ولی دا بدل بعد بدلین دی دا اثباتن نه بدل نه دی ځکه د بدل نه بدل نه راځي او د مبدل منه نه دوه بدل راځي و اوحینا الی موسی منګه وحی وکړه موسی علیہ السلام ته دا انعامات ذکر کوي بنی اسرائیلو اذ استسقاه قومو کله چې طلب دوبو کو ددنه قوم دده مونږ ورته ویلې مونږ ورته وحی وکړه ندرب بعصاک الحجر چې وا پام ساستا کاڼې فضربا دا دلته پټ دی ګورئ فضربا امسا باندې کاڼې ووا فانبجست پس راوخوټېدلې منو د هغې نه اثنتا عشرة عینا 12 چینې قد علم كل ناس مشربهم په تحقیق سره معلومو پیژنده کل ناس هر چا مشربهم زید اسکلو مشربهم عینهم الخاصه وظللنا علیهم الغمام ومنګ سورې کپ دوی باندې ورېس وانزلنا علیهم المن والسلوى ومنګ نازل کپ دوی باندې تورنجبین او مړزان کلو من طیبات ما رزقناکم قلنا لهم دا به مقوله شي قول محذوفه ده پاره قلنا لهم منګ ویلی دوی ته کلو خورئ من طیبات ما د پاک واغو سیزونو نه رزقناکم چې مونږ درکړي تاسو ته مونږ کوم سیزونه درکړي دا خورئ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون او دوی مونږ سره ظلم نو کړي ولكن كانوا لیکن و دوی انفسهم د خپل ځانونو سره یظلمون چې ظلم وکاو انعامات ناشکری وکړه د مونږ سره ظلم نه دی کړي خپل ځان سره ظلم وکړه دلته بتا سے اعتراض وارث سورۃ البقرہ کې ذکر شو فانفجرت من حسنتا عشرة عینا دلته وی فانبجست من حسنتا عشرة عینا الته انفجار ذکر شو دلته انبجاس فرق پکې څه دی ابن عباس دا فانفجست معنا داسې کوي انفجرت جواب دار چې انبچاس دې ته وایي چې اوبه لږې لږې راوځي لږې لږې شروع شي دې ته انبچاس وروسته چې ډېرې شي نو هغې ته انفجار وایي سورة الاعراف کې اولنی حالت ذکر شوی دی او سورة البقره کې هلته خو تعدید د نعمو نو منتها ذکر شوی ځکه لوی نعمت خدا دی چې ښې ډېرې راشي وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ پاوکې چې ویلی شو دوی ته اوسېږئ په دې کلي کې بیت المقدس یاریها وکلوا خورئ منها د دې نه حیث شئتم کوم ځای چې ستاسو خوښئ وقولوا وایې حتتن کمه کې مونږ لره ګناه زمونږه یا وقولوا وایې زمونږه سوال دا دی حتتن د کمی د ګناه وادخلوا الباب داخل چه دروازے تا سجدن په حالت د سجدے کې نغفر لکم منگا بخو تاسو تا خطیاتکم گناہون استاسو سنزید المحسنین زرد چه زیاد بکم منگا احسان کا ان کو تا اجر وبدل اللذین ظلمو پس بدل کاغی کسانو چه ظلم کڑو د دینا قولا داوینا غیر اللذی او وی ویلی دا سی قول چی غیر و دا غینا قیل لهم چی دوی تویل شو وقالو قولا غیر اللذی قیل لهم دا غیر اللذی صفت دا دی قولا ندی
فارسلنا علیہم رجزا من السماء پس راولېږه موږ په دې باندې عذاب د اسمان نه بما کانوا یظلمون په سبب د دې چې دوی چې ظلم یې کاوه په خپلو ځانونو. دا شان آیت سورت بقره کې تیر سے او سو فرقونه او تاسو ته هغې وجې ما ذکر کړی. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. دیات مقصد الداعی الی الحق بعد الدعوة والتبلیغ بریء من الذمہ. داعی الی الحق د دعوت او تبلیغ نه وروسته بری دی د ذمې نه، په ده څه ګناه نشته چې دعوت یې وکړي. هیلې د دوی ذکر کوي په استیاد د سمک یوم السبت. الله فرمایي وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي تپوس وکړه د دې یهودیانو نه په باره د هغه کلي کې کانت حاضرة البحر چې وا په غاړه د دریاب. حاضرة البحر قریبة من البحر، نږدې و دریاب، په غاړه د دریاب. بحر نه مراد بحر قلزم دی. د ابن عباس د رائے مطابق او د ابن جبیر د ایله خارو قریه نه مراد ایله وه، د مدین او د کویتور په منځ کې. ابن شهاب وایي دا تبریه وه، تبریه طاسه. اذ یادون فی السبت پاوه کې چې دوی تجاوز کاوه د خالق ورځ په استیاد د سمک امتحانو. اذ تاتیهم حیتانو پاوه کې چې راتلل به دوی ته کبان د دوی یوم سبتهم په ورځې د خالي د دوی شرعا ښکاره ښکاره کارا براتا شرعن مانا ظاہرتن علی وجه الماء. کبان بخکار رات سپین سپین خیٹے بینی ولی. ویوما پاغی ورز لا یسبتونا چی دوی داخل بنو پا خالی کی. لا یسبتونا چی دوی داخل بنو پا خالی کی. لا تاتیهم نبرات للدویتا. کذالک الامر کذالک خبرم د قشاندا نبلوهم مونږ امتحان کاو په دوی باندې بما کانوا یفسقون په سبب د دې چې دوی فسق کاو. دې ته به اعتراض وارث نبلوهم او مضارع د امتحان خو په هغوی باندې مخکې زمانه کې سوی. جواب دار مضارع ذکر کړه ده حکایت د حال ماضیه د پارا چې د حال ماضیه صورت تاسو تخکارش. نو دې کې بیا یو ډله داسې وه چې هغې ښکار کاو بلې به امر بالمعروف نهی عن المنکر کوله، دا سم راخیسته. درېیمه داسې وه چې هغوی به خاموشي کوله. الله وایي وإذ قالت امة یاد که هغه وخت چې وویلې دغې ډلې منهم یوې ډلې د دوی نه لم تعظون قوما دې واعظینو ته یې ویلې تاسو ولې واعظ کوئ داسې قوم ته الله مهلکم چې الله هلاکوونکی د هغوی دی او معذبهم یا عذابوونکی د هغوی دی عذابا شدیدا په عذاب سخت سره. ځان پې څه لستړی کوئ. مهلکهم معنا مستاصلهم بالکلیه و مطهر و جلال دی منهم بیخکنی کوونکی دی د دوی بالکلیه او د ځمکې مخ دی پاک کوي. او معذبهم یا عذابوونکی د دوی دی دون الاستیصال بیخکنی نه کم. و د مهلکهم و معذبهم کې به بیا فرق راشي. مهلک معنا
د دوی بیخکني کوي یو هم نه پرېږدي او معذبهم یا بعضې هلاکوي او بعضې پرېږدي او بعضې وایي چې نه مهلکهم الله هلاکونکی د دوی دی فی الدنیا او معذبهم یا عذابونکی د دوی دی فی الاخره عذابا شدیدا په عذاب سخت سره. نو تاسو چې خدای عذابوي نو تاسو ولې دعوت ورته ولې کوئ؟ پیدا په دعوت کې ستاسو څه ده؟ وعظ. قالو دوی ورته وویلې معذرة الی ربکم، د دوه وجو نه موږ دا واز کوو. یو نعظهم معذرة الی ربکم، مونږ واس کوو دوی ته د وجې د عذر نه رب ستاسو ته، چې رب ته عذر پیش کړي چې مونږ به غاړه خلاصه کړې وه. نو معذرتن به مفعول له شي د فعل محذوفه دپاره چې نعظهم دی. دا یو فایده. دویم ولعلهم او د دې دپاره یتقون چې دوی ځان وساتي، شاید چې دوی ځان وساتي زمونږ واز پې اثر وکړي د منکر نه بچ شي نو بیا پیدا شوه. که دوی بچ نه شو نو مونږ خو به پې ځان بچ کړو که نور نه کوو واز. فلما نسو ما ذکروا بی، هر کله چې دوی پرېښود، نسیان مجاز دی د ترک نه، هر کله چې دوی پرېښود هغه څه ذکروا بی چې دوی ته نصیحت ورکول کې د پاغې، انجینا الذین منگا نجات ورکاوی کسانو تا ینهون عن السوء چې دوی منع کول د بدینا، واخذنا الذین ظلموا او مونږ ونیول هغه کسان چې ظالمان دي بیا عذاب بئیس، په عذاب شدید سره بما کانوا یفسقون، په سبب د دې چې و دوی چې ګناهونه به کول. دو ډلو حالت ذکر سی. یو خدا چې واعظین بچ شو دا یو خبره. دویم دا چې ظالمان په عذاب بئیس اخته شو. درېیمه ډله څنګه چې ساکتین د هغې باره کې څه ونه ویل شو. مشهوره خدا ده چې هغه هم په الذین ظلمو کې داخل دي، عذاب بئیس باندې هغوی مخته شوي. مشهوره خدا ده که بعضې مفسرین وایي چې نه هغوی باندې عذاب نه دی راغلی، هغوی هم بچ دي، ځکه د هغوی حکم ذکر شوی نه دی دلته قرآن نه نه معلومیږي چې هغوی هلاک شوي. فلما اتوا عما نهوا عنه، هر کله چې دوی سرکشي وکړه د هغه څه نه چې منع شوي وو د هغې نه، قلنا لهم موږ وویلې دوی ته کونو شئ قردتن بیزوګان خاسین ذلیله. دا د عذاب بئیس تشریح ده، تفسیر. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، په هغه وخت کې چې اعلان وکړو رب ستا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، خامخا زه به مقرر کوم په دې یهودو باندې الی یوم القیامت، تر قیامته پورې من داسې څوک یسومهم چې ورسکي به دوی تاسو العذاب ناکار عذاب. یسومهم معنی یذیقهم، ورسکي به. ان ربک، یقینا رب ستا لسریع العقاب، زرد عذاب دده. و انه یقینا د الله لغفور رحیم، بخون کې مهربان دی. وقطعناهم، مونږ ټوټې ټوټې کړل دوی په لارې په ځمکه کې، او مما ټولي ټولي. دا مما یا مفعول ثانی د قطعنا دپاره، یا حال دی د مفعول نه چې هم دی. منهم صالحون، بعضې د دوی نه نیکانو، و منهم بعضې د دوی نه دون ذلک، غیر و د دینا، دون دلته په معنا د غیره سره. وبلوناهم بالحسنات والسیئات، مونږ امتحان کړو په دوی باندې په نعمتونو، والسیئات او په نقم و عذابونو، لعلهم دې دپاره یرجعون چې الله ته رجوع کی. فخلف، نو پاتې شول من بعدهم د دوی نه وروسته، خلفون بد خلیفګان، بد اولاد، ورثوا الکتابه، هغه چې وارثان شول د کتاب. خلف په سکون د لام سره بد اولاد ته وایي، خلف نیک اولاد ته وایي.
خلب چاته وي نیک اولاد او خلب بد اولاد یا خزونا دے بد اولاد بدا سے کول چه اخیستل بے عرض حاضل ادنا فائدہ د دی کمزوری دنیا ویقولون ویلے بے دوی بویلی سیغفر لنا زرد چه بخن با اکڑی سی منگتا خدای غفور و رحیم دے بخی با پیسے بے اخیستے اپنا روا طریق وَإِيَّاتِهِمْ كَرَابَ غَيْدُيْتَ عَرَضٌ فَيْدَا مِثْلُ پشان داغی یا خضو بیا بے مخیستا علم یوخذ علیہم میثاق الکتاب یا ندی خیستل شوی په دوی مضبوط وعده د کتاب الله یقول علی الله چې دوی بنوي په الله باندې الا الحق مگر رښتیا خبره ودرسو دوی به درس کوي ما غس پی چې په دې کتاب کې دي دا کلک وعده ته خیستل شوی والدار الاخرته کور د اخرت خیر غره دی للذین کسان لپاره یتقون چې ځانونه ساتي د منهیاتو د الله نه افلا تاقلون آیا تاسو نه پوهیږئ والذین کسان یمسکون الکتاب چې منګولې خخی په کتاب واقاموا الصلاة ودرې منځونو لرا دینه دا بعضې د اهل کتابو دي او اتا وی دینه مراد امت محمدی صلی الله علیه وسلم دی انا لا نضیع من نزائے کو اجر المصلحین اجر د اصلاح کونکو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ پاکی چې موږ اوچت که غر بره د دوی نه كأنه لکه دا غر چې ظله وریځي یا د وریځي چتر وظنوا دوی یقین وکړو انه واقع بهم چې دا غر واقع غورځېدونکی دی په دوی خذو مونږ ورته ویلې چې کلک ونیسئ ما هغه څه اتیناکم چې مونږ درکړی بقوت طاقت سره واذکروا یاد کئ ما هغه څه په دې کې دي لعلکم د دې دپاره تتقون چې تاسو کې تقوا پیدا شي وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ هر کله چې مخکې د دوی میثاق ذکر شو په عمل بالتورات دا خاص میثاق اوس عام میثاق ذکر کوي چې دا اولاد د آدم علیه السلام نه اخیستل شوی الست بربکم دې ته حد ربوبیت وایي دې کې اختلاف دی چې دا میثاق او دا عهد د آدم علیه السلام د اولاد نه په کوم ځای کې اخیستل شوی ابن عباس صحیح په بطن نعمان کې او دا یوه صحرا ده د عرفات سره خوا کې مکه مکرمه کې وادي نعما بطن نعمان او دا یوه صحرا ده د عرفات خوا کې دویم قول د ابن عباس دا دی چې دا حد اخیستل شوی دی په دهنا مقام من ارض الهند او دا هغه ځای دی چې آدم علیه السلام پکې راکوز شوی مخکې هند کې و اوس هند کې نه دی سریلنکا سرندیب آدم علیه السلام چې کوم ځای کې راکوز شوی غر کې د خپو نښې دي د خپو خپې په غر کې خښې شوي هندوان وایي دا زمونږ مشر تاسو په دې پوه شئ لیکن دا خبره غلطه ولې ځکه هغه نښې چې دي په سریلنکا کې اوس هم دي د آدم علیه السلام د قدمونو شپږ پوټه د قدمونو نښې دي یو یو قدم یې څو پوټه دی شپږ پوټه آدم علیه السلام طول څومره و شپېته ګزه نو شپېته ګزه سړی شپېته ګزه سړی چې نو عقل دا مني چې د هغه قدمونه د شپږ پوټه وي ځکه چې شپېته ګزه یې زمونږ غوندې وړې وړې خپې نو بیا خو کار خرابه شکل شپږ پوټه وایي تاسو په دې خبره پوه شئ او دوی چې خپل کم مشر یادی نو هغه ټول 3 ګزه و
سو 3 غزه نو 9 فوټه 9 فوټه سړی او 6 فوټه قدمونه یې دا کېدی شي. تاسو په دې خبره پوه شئ؟ کلیبي ویلی دي چې دا میثاق د مکې او د طائف په منځ کې مقام کې اخیستل شوی. عمر رضی الله عنه پر دا تپوس چا وکړه د دې آیت باره کې. هغه ورته ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې الله آدم علیه السلام پیدا کړ او بیا یې د شاخ باندې خیل اسراخ کړ الله شان سره چې څنګه مناسب. نو د ده نه بچي پیدا شو. الله فرمایل خلقت هؤلاء للجنه، دا مې د جنت ته پیدا کړي و بعمل اهل الجنت یعملون، او د جنتیانو کارونه به کوي نیک. بیا دا بل بیا شا باندې ورته الله استراخ که نور خلق را پیدا شو. نو الله فرمایل هؤلاء الی النار و بعمل اهل النار یعملون، دا مې دوزخ ته پیدا کړي دي او د دوزخ کارونه به کوي. الله چې ټول بچي د آدم علیه السلام د شانه ښکاره کړه که امثال زر د سرو وړو وړو میږیانو په شان. نو ښي طرف ته چې کوم هغه جنتیانو آدم علیه السلام ورته وکتل، بعضې چهرې پکې داسې وې چې پړقېدې، یوه چهره پکې ډېره پړقېده. وایي دا څوک دی؟ الله ورته دا ستا بچی دی داود علیه السلام. وایي د دې عمر به څومره دنیا کې وه؟ 80 کاله. خدای وایي زما څومره دی؟ وایي 1000 کاله. وایي دا 40 ماده ته ورکړه چې د ده څه وشي؟ سل شي. تاسو پې پوه شئ؟ بس وایي صحیح شو. آدم علیه السلام چې 1000 کاله دغه 40 کم 1000 کاله پوره شو نو ملک الموت راغی. وایي څنګه راغلی؟ خیر څه؟ وایي روح در نه اخلم. وایي د الله بنده زما 40 کاله پاتې. وایي تا داود علیه السلام ته نه دي ورکړي؟ وایي نه. سوچه انکار وکړه، خبره ته یې رڅوي. الله تعالی وایي چې د آدم علیه السلام نه خبره هیره شوې نو د بچو نه هم هېرېږي. آدم علیه السلام انکار وکړو نو بچی هم انکار کوي. دا حدیث دی مشکات شریف کې به درته راشي. نو الله دغه میثاق ذکر کوي. دا یې ځکه وکړه اوس سوال دا به تاسو باندې وارد شي چې دا میثاق موږ ته یاد نه دی نو فایده یې څه شي؟ تاسو ته یاد دی؟ موږ ته یاد نه دی نو فایده یې څه شي؟ جواب دا دی چې د دې میثاق فایده دا ده چې زمونږ په فطرت کې د الله تعالی د ربوبیت هغه مسله او عهد باقی پاتې دی. لږ سړی متوجه شي سړي ته ور یادېږي چې ما عهد کړ. او ذنون مصري رحمه الله یو بزرګ دی، هغه وایي دا میثاق ما ته الستو بربکم د خدای اواز ما ته داسې دی لکه اوس مې چې په دې غوږونو کې بنګېږي، راته یاد دی. او علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما ته یاد دی چې ښي طرف ته مې څوک و، دا هم راته یاد دی، هم پېژنم چې ښي طرف ته مې څوک، را هېره نه ده. تاسو په دې پوه شئ؟ دا اهل دل خلق دي، اهل دل، هغوی ته یاد دی. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ په وخت کې چې واخیسته رب ستا من بني آدمه د بچو د آدم علیه السلام نه من ظهورهم د شاګانو د دوی نه ذریتهم بچی د دوی واشهدهم علی انفسهم گواهان کړه دوی په خپلو ځانونو الستو بربکم. دلته ګورئ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، یعنی ذریتهم دا بچی خو د آدم علیه السلام د شانه پیدا شوي خو په واسطه د شاګانو د بچو. یاد کا وخت چې اخیستی رب ستا د بچو د آدم علیه السلام نه د شاګانو د دوی نه ذریتهم بچی د دوی من ظهورهم، دا به بدل بعض شي د بني آدم نه.
واشهدهم علی انفسهم او گواهان کړیو دوی په خپلو ځانونو الست بربکم چایا نیم زه رب ستاسو قالو دوی ورته بلا ولنا ته زمونږ ربې شهیدنا مونږه گواهی کوو په خپلو ځانونو گواهی وکړه ان تقولوا یوم القیامت دا علت دی د محذوب دپاره وانما اشهدهم علی انفسهم او دوی گواهان کړه په خپلو ځانونو ان تقولوا یوم القیامت الله تقولوا یوم القیامت دې دپاره چې تاسو نه وایئ د قیامت په ورځ انا کنا عن هذا یقینا موږ وو د دې توحید نه غافلین بې خبره او تقولو یا تاسو دا ونوائے انما شرک آباؤنا یقینا شرک پلارانو زمونگا من قبلو مخی وکننا ذریتا من بعدهم او منگا بچیو من بعدهم رست داغینا منگا پلارانو پسی تللیو زمونگ سو گناہ دا پلار پسی پسی کن افتحلکنا بما فعل المبتلون آیات حلاکے منگا پاغسا فعلا چکڑے وہ المبتلون باطل عمل کونکو من آبائنا دا پلاران زمون وکذالک نفصل الآیات امدارنگی تفصیل سرمنگا بیان ہوا آیاتنا ولعلہم دید پارا یرجعون چی دی رجوع کی آقتا واتلو علیہم نبا اللذی آتینا و آیاتنا فانسلخ منها پاتباہ الشیطان فکان من الغاوین دیکھو دے اوکس ذکر کئی چاغ داہ دی ربوبیت خیال نو ساتل نقض کڑو بلعم بن باورا والولا پا دی یہودیانو باندے نبا اللذی قیسہ داغت سڑی آتینا و آیاتنا چور کڑیو منگا علم دایاتنو زمونگا فانسلخ منها بیادے اوتلو فانسلخ مانا پا خرجا اوتلو منها د دی آیاتننا فاتباہ الشیطان ورپسیش شیطان پکا نشو من الغاوین من الضالین الحالکین دا بیلارنا دا بنی اسرائیل عالم اور بازویل بلعم بن باوراو دا پیغمبر خلاف دا جب وکارولن خدای سزا دا تورک شیطان ورپسیش مانا لحقہو و ادرکہو شیطان دے گیر کا پخپل چال کی راوستو پخپل دام کی دا مانا پکانا من الغاوین دا سوا چی موسیٰ علیہ السلام سرس خلق جنگ کو اور دی سڑی تورا خلق چی تاسی چلو کا چی تب موسیٰ علیہ السلام تخیرے ہو کر دور تلیا پیغمبر دے چرت کی گی با دے خلق ورلو دا کور تے دا خزی تا تحفی تحائب ورکلو چی سڑے مادا کا چی خیریو کی دا بزرگ سڑے دے چی کور تلالو نا سیزونے اولی دل کور کی استعمال شیو منو با دے مجبور شو غریب نو بے خیریو کلی خزی ورطوی خاما خواب دا کے او بجے بے رہو تا کنا بس خیری بے کولی موسیٰ علیہ السلام تا بزان لبے دے درخلی بانی راوتی خدای پلان کے حلاک کے دخلی نبے داس راوتی چی خدای ما حلاک تاسو بده خبره پوي سي نو الله بیان کوي ولو شینا کومګا اراده کړې وې لرفاناو خامخا به مونږ اوچت کړې و دلرا مفعول د شی نه عذاب دی ولو شینا رفعته لرفعناه مونږ به د اوچت کړې وې بها پد آیاتونو ولکنه اخلد الى الارض لیکن د مایل سوزمکتا اخلد معنا مالا واتبع هواه تابعداري وکړه د خواهشاتو د په مثلو کمثل الکلب مثال د پشان د مثال د سپی ده ان تحمل علیه یلحس کته حمله کې پدوم یلحس جبراو باسی غاپی او تترکو کپریک دیوم یلحس جبراو باسی
ذالک مثل القوم الذین، دا مثال دا قوم دے کذبوا بیااتنا چې دروغ نسبتونه کړي آیاتونو زمونږ لرا. فقصص القصص، بیان کا دا واقعات لعلهم دې د پاره تفکرون چې دوی سوچو کی. سا ډېر بد دی مثلا القوم الذین، مثال دا قوم کذبوا بیااتنا چې تکذیب کړو زمونږ د آیاتونو. وانفسهم كانوا یظلمون، په خپلو ځانونو دوی وو چې ظلم یې کاو. من یهد الله، څوک چې الله یې په سمه لار کي، په هو المهتدي دی، سمه لار موندونکی دی. ومن یضلل، هغه څوک چې الله یې بې لارې کي، فاولئک هم الخاسرون، پس دا کسان هم دوی تاوانیان دي. ولقد زرعنا، په تحقیق سره موږ پیدا کړي، خلقنا لجهنم، جهنم لرا کثیرا من الجن والانس، ډېر د پیریانو او انسانانو نه. لهم قلوب، لا د دوی زړونه شته، خو لا یفقهون بها، نه پوهېږي په دې. ولهم اعین، د دوی سترګې شته، خو لا یبصرون، لیدل نه کوي بها په دې. ولهم آذان، د دوی غوږونه شته، خو لا یسمعون، اورېدل نه کوي بها په دې د وعظ. اولئک کالانعام، دا په شان د څاروو دي، بل هم اضل، بلکې ډېر بیکاره دي د څاروو نه، ډېر بدتر دي من الانعام. اولئک دا کسانو هم الغافلون، دوی کامل دي په غفلت کې. ولله الاسماء الحسنى، خاص الله لرا نمونه دي ښایسته. فادعوه بها، الله را وبلئ په دې اسماء حسنا باندې. دعاګانې کوئ نو اصل اسماء حسنا ذکر کوئ. وذروا الذین، پرېږدئ کسان یلحدون فی اسمائی، چې الحاد کوي په اسماء د الله کې. یمیلون الی الباطل، باطل ته په میلان کوي، د الله د اسماء بې ادبي کوي. سیجزون، ناظر د چې جزا به ورکړی شي، ما کانوا یعملون، د هغه څه چې دوی دي چې عمل یې کړی. وممن خلقنا امة، او بعضې د هغې نه چې موږ پیدا کړي امتون، یو ټولی شته، یهدون بالحق، چې خلکو ته لاره ښیي، بالحق په حقه. وبیو په دې حق باندې یعدلون، فیصلې کوي د خلکو منځونو کې. او داسې پاکیزه ډلم دنیا کې شته کنه. بخاري شریف او مسلم دواړو کې د معاویه رضی الله عنه حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، لا تزال طائفة من امتی، همیشه به یوه ډله زما د امت نه ظاهرین علی الحق، په حق به غالبی، خلکو ته به حق خی، خپله به پې عمل کوي. لا یضرهم من خذلهم وخالفهم، ضرر به نه رسوي دوی ته څوک چې دوی ته دیکې ورکوي او د دوی مخالفت کوي، حتی تقوم الساعه، تر دې چې قیامت قایم شي. دا ځمکه به د ناحقه خلکو د حق جماعت نه خالی کېږي، حق جماعت به یې پکې. چې څوک څومره دیکې ورکوي، مخالفت یې کوي، کار به نه خرابېږي، هغوی به کلکي. والذین کذبوا بآیاتنا، چې دروغو نسبتونه کوي آیاتونو زمونږ لرا. سنستدرجهم، زر دا چې موږ به ونیسو دوی، من حیث لا یعلمون، د هغه ځای نه چې دوی به پوهېږي هم نه. واملی لهم، موږ مهلت ورکوو دوی ته. ان کیدی متین، یقینا تدبیر زمونږه متین مضبوط دی. اولم یتفکروا، دوی سوچ نه کوي، ما بصاحب من جننا، چې نشته په مرګري د دوی کې من جننا څه لیونتوب. صاحب نه مراد نبی علیہ السلام دی. تعبیر دې په صاحب سره ځکه وکړه چې دوی سره خو نږدې پاتې شوی او نږدې چې مرګری د مرګري د حالت نه ښه خبري، دوی د نبی علیہ السلام د حالت نه ښه خبرو، بیا به ورته د جنون نسبت کاو، نو زیاتی یې کاو. ان هو نه دی دا الا نذیر، مگر ویرونکی مبین ښکارا. اولم ینظروا، آیا دوی نګوري، فی ملکوت السماوات والارض، په بادشاہی د اسمانونو او د ځمکو کې.
وما خلق الله من شيء اغا چې الله پیدا کړی دي من شيء سيزونه وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم دا المخفف من المثقل دی ضمیر پکې د شان والا پټ دی تقدیر د عبارت داسې دی او دوی نه ګوري په دې کې چې یقینا شان دا دی قریبه دا چې وي نږدې نیټه د دوی فبأي حدیث بعده یؤمنون په کومه خبره بعد وروسته د قرآن نه یؤمنون دوی ایمان لري بعده ضمیر قرآن ته راځي دی ومن یضلل الله سوک چې الله بې لارې کړي فلا هادي له نشته ښودونکی هغه لره د لارې ویذرهم پرېږدي فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یعمهون یترددون په داسې حال کې چې حیران او سرګردان وي یسألونک عن الساعة ایان مرساها تپوس کوي تانا په باره د قیامت کې ایان مرساها کله به ثابتېدل د دې ایان په معنا د متا سره ارسا په معنا د اثبات سره متا اثبات وا کله به ثابتېدل د هغې قل ورته ووایه انما علمها یقینا علم د قیامت عند ربي زما د رب سره دی لا یجلیها لوقتها نخکار کوي دا لوقتها په وقت د دې کې لوقتها فی وقتها الا هو مگر دا الله ثقلت فی السماوات والارض دروند په اسمانونو والا او د ځمکې په والا او باندې ذکر د قیامت لا تاتیکم نرازی تاستا الا بغتتن مگر ناصافا یسالونک تپوس کوي تانا په باره د قیامت کې کأنک حفی عنها لکه ته چې عالم عنها بها په د قیامت باندې کأنک حفی عنها کأنک عالم بها لکه ته چې پوهه یې په قیامت چې کله راځي حال دا دی چې تم نه یې پوهه حفیظ ته وایي بلیغ فی سوال تپوسونو کې ښه مبالغه کوي نو بیا پوهه شي که نه نو مونږ ته حفی معنا په عالم سره وکړو او که حفی معنا په خپله شي نو بیا ان په معنا د با سره نه دی یسالونک تپوس کوي تانا کأنک حفی عنها لکه ته چې ښه کوشش کوونکی د سوالونو یې عنها په باره د دې کې قل ورته ووایه انما علمها عند الله یقینا علم د قیامت عند الله د الله سره دی ولکن اکثر الناس لیکن اکثره د خلکو لا یعلمون نه پوهېږي قل ورته ووایه لا املک لنفسي زه اختیار نه لرم ځان لره نفعا د فیدې ولا ضرا نه د ضرر الا ماشاء الله مگر هغه چې د الله اراده من ذالک نو بیا ما ته زړه کې راواچوي ځان وساتم یا ما ته توفیق راکړي ولو كنت اعلم الغیب که زه وی چې په غیب پوهېدی لاستکثرتو من الخیر ما به ځان له زیات کړی وی من الخیر مال خیر نه مراد مال دی لکه سورة العادیات اتم آیت کې راځي انه لحب الخیر لشدید سورة البقره او سلاتیا ان ترک خیرا وصیت بکئی که مالی پریخی خیر مال دی سورة بقره 215 قل ما انفقتم من خیر فللوالدین خیر التم په معنا د مال سره دلتم په معنا د مال سره که زه په عالم وی په غیب لاستکثرت من الخیر لو كنت اعلم الغیب دا مقدم شو لاستکثرت من الخیر تالی استثناء د نقیض د تالی نه نتیجه به نقیض د مقدم شي لیکن ما استکثار د خیر نه دی کړی نو په غیب نه پوهېږم بریلین دلته اعتراض کوي چې دا قیاس استثنایی رفی نه دی چې په هغې کې استثناء د نقیض د تالی نه وشي نتیجه نقیض د مقدمي بلکې دا قیاس استثنایی وضعي دی چې نتیجه د عین مقدم نه وشي چې استثناء د عین مقدم نه وشي او نتیجه عین تالی دلته به معنا داسې شي که زه چرې په غیب پوهېدی نو ما به ځان له خیر ډېر کړی وی
لیکن په غیب پوهېږم نو ځان له مې خیر ډېر کړی دی. خیر نبی علیہ السلام ته ډېر ورکړل څه وکړه انا اعطیناک الکوثر یقینا مونږه درکړی دی تا لره الکوثر خیر کثیر. خیر کثیر ورکړی که نه چې قرآن دی حوض کوثر دی که نه دلته استکثار د خیر ورکړل شو نو استثناء وکړه د چا نه د عین مقدم نه نتیجه به عین تالی دې ته قیاس استثنایی وضعي وایي. تاسو به جواب وکئ دلته استکثار من الخیر نه د خیر د دنیا مراد دی او هلته چې کم خیر ذکر دی خیر د آخرت دی او د کمالاتو د نبوت هغه چې ورکړل شوی دغه نه دی چې کم نفي شوی دی. وما مسنی السوء کچری زه په غیبو پوهېدی نو ما ته به نه وی رسېدلی تکلیف ځکه تکلیف د ځایونو نه به مې ځان بچ کولی مخکې نه به خبر وی که نه لیکن ما ته خو تکلیفونه رسیږي نو معلومه شوه چې زه په غیبو نه پوهېږم. ان انا نه یم زه الا نذیر مگر ویرونکی و بشیر زیری ورکوونکی لقوم هغه قوم دپاره یؤمنون چې ایمان لري. دې باره کې د علم غیب باره کې ډېره ښایسته رساله ده د امام اهل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله د هغه نوم د ازالة الریب ډېره بهترینه رساله ده. بله یوه هم لیکلې ده بریلي رساله لیکلې ده د علم غیب په اثبات کې د پې په هغې رد لیکلی دی اظهار العیب په اثبات علم الغیب خو هغې نه دا ښه ده ازالة الریب. هو الذي خلقكم من نفس واحده دا آیت مقصد دا ده ابطال د شرک لابودی دا د اتباع د کتاب الله نه. هو الذی الله غزاد دے خلقکم چې تاسو پیدا کړی ای من نفس واحده د یو نفس نه وجعل وی ګرځولا منها من جنسها د جنس د دې نفس نه دلرا زوجا بیبی د بیبی ورته سره پیدا کړه حوا لیسکن الیها دې د پاره چې آرام حاصل کی الیها عندها د دې سره. ځکه سړي ته آرام نه حاصل چې بیبي ور سره نه ځان لئی غیر شادي شده ځان کم ګڼي. دا مطلب الله تعالی سوره روم یوی شاید کې بیان کړي ومن آیات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا دا قدرت د نه خود الله نه دا دي چې الله تاسو لپاره بیبیانې پیدا کړي لتسكنوا الیها چې تاسې آرام حاصل کړئ د هغوی سره وجعل بینکم مودة ورحمه الله ګرځولې دا ستاسو په منځ کې دوستي او محبت او مینا او نرمي. نو الله تعالی آدم علیہ السلام پیدا کړ او ورته بیبي پیدا کړه لیسکن الیها فلما تغشاها فلما جامعها ارکله چې د جما وکړه د دې بیبي سره حملت حملا خفیفا دا حامله شوه په حمل سپک سره دا اولو ورځو حمل و سپک فمرت به دا بتله راتله به د دې حمل سره فلما اسقلت هر کله چې وګرځېده د ثقل والا دا حمل د ثقل والا اسقلت معنا سوارت ذا ثقلن بکبر الولد فی بطنها دعوا الله ربهما دوی دعا وغوښتله د الله نه چې رب د دې دواړو دی لئن آتیتنا صالحا کچرې تا مونږ ته راکه نیک بچی لنکونن من الشاکرین خامخا به مونږ شو د شکر کوونکو نه. دې ځای پورې د آدم علیه السلام د هوا خبره شوه و جنس انسان څه وکړو
فلما آتاهما هر کله چې الله ورکړو د جنس انسان خاوند او ښځې ته، هما ضمیر به جنس ته راځي شي، نو جعل له شرکا دې ښځې او خاوند وګرځوه له د الله سره شریکان فیما په هغه څه کې آتاهما چې خدای ورکړی دی دوی دواړو ته. فتعالی الله پس الله تعالی اوچت دی اما د هغه څه نه یشرکون چې د خدای سره دوی شریک جوړی. آتاهما کې دا ضمیر جنس ته راجع دی، جنس زوج او جنس زوجې ته. دلیل دا دی، دلیل فتعالی الله عما یشرکون که آدم او حوا ته راجع وی نو فتعالی الله عما یشرکان یا تثنیه او ضمیر ورته راجع شوی دلته هم که نه. دلته خلق یوه قصه ذکر کوي. او دا طبقات ابن سعد کې ذکر ده. هغه روایت کوي د حشام ابن محمد نه، هغه روایت کوي د محمد ابن سعید کلیبی نه، هغه روایت کوي د ابو صالح نه، هغه روایت کوي د ابن عباس. او قصه داسې ذکر کوي چې آدم علیه السلام او حوا تی مراد دي. دی چې حامله شوه بیبي نو دواړو ویل که موږ ته خدای بچی راکړه نو موږ به پې نوم عبدالحارث کیدو. حارث د شیطان نوم دی. په پوه شوئ؟ لیکن دې کې د شرک نسبت کیږي آدم علیه السلام او حوا ته. دې باره کې چې کوم اسرائیلی روایت د محققین و مفسرین و نظر دا دی چې دا غلطه خبره ده. امام قرطبی وی فلا یعول علیها من له قلب، په دې اعتماد څوک نه کوي چې چا قلب سلیم څوک لري. فإن آدم و حوا علیهم السلام وإن غرهما بالله الغرور، اگر که شیطان یو ځل دوکه کړ کنه فلا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مسلمان خو د یوې سوړې نه دوه کرته نه چیچل کېږي. شیطان خو یو ځل دوکه کړه نو دویم ځل یې څنګه وکړي؟ علامه مراغی وی تفسیر المراغی کې فهو خرافة من دس الاسرائیلیات نقلتا مثل کعب الاحبار و وهب ابن منبه فلا یوثق بها. په دې باندې اعتماد نشي کولی لأن فيها طعنا صريحا في آدم عليه السلام وحوا ورميا لهما بالشرك ومن ثم رفضها كثير من المفسرين. دې د وجې نه دا واقع غورځولې د ډېرو مفسرینو. حافظ ابن کثیر وی په خپل تفسیر کې وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب وهذا الأثر من القسم الثاني والثالث. خد دې روایت چې ذکر کړی د قصې سند کې ابن سعد روایت کوي د حشام ابن محمد نه، هغه روایت کوي د محمد ابن صاحب کلیبی نه، هغه روایت کوي د ابو صالح نه، هغه روایت کوي د ابن عباس. دې سند باندې لږ کلام کو. د اول د دې سند کې ابو صالح راغلی دی د ابن عباس په شاګردانو کې. اسماعیل ابن ابي خالد وی ابو صالح کذوب، ابو صالح دروغجن دی. میزان الاعتدال کې دا خبره ده. ذهبی وی ابو صالح یروی عن ابن عباس والحال انه لم یلقى ابن عباس. ابن عباس نه روایتونه کوي او د هغه سره ملاقات نه دی شوی، نو دروغجن څه کوه. همدارنګې کلیبي چې د ابو صالح نه روایت کوي د ده لقا د ابو صالح سره ثابت نه ده، نو ذهبی وی کانه سلسله الکذب، گویا کې دا روایت سلسله د دروغو زنجیر دی. دروغو زنجیر دار چې راویان ټول دروغجن دي. حاکم وی الاحادیث التي رواها ابو صالح موضوعه، ابو صالح چې څومره روایت کړي ټول موضوعي دي. یو دام د دې سند بل راوی محمد ابن صائب الکلیبی دی. یحیی ابن معین وی لیس بشیء، دا هیڅ شی نه دی. امام جوزجانی وی
دروغجن او ساقط الاعتبار راوی دی. امام ساجی وی متروک دی او په تشیع کې په شیعتوب کې د افراط کولو د وجې نه شدید ضعیف دی. شیعو تهذیب التهذیب کې دا خبره ده. امام ذهبی میزان الاعتدال کې وای سبایی شیعو او دروغجنو پیغمبرانو باندې داسې خبرې تړلې دي. د دې سند بل راوی هشام ابن محمد ابن صاحب کلیبی دی. امام تاریخ قطنی وی متروک دی. امام ابن عساکر وی رافضی لیس بثقة شیعه دی ثقه نه دی. نو دا راویان د دې روایت ټول ضعیفه متروک او کذوب الفاظ ورته د اسماء او رجال او ماهرینو ذکر کړو. نو دې روایت باندې اوس اعتماد کېدی چې د پیغمبر په شان پکې توان لګي. نو صحیح مطلب هغه ده چې ما درته کوم ویل. ایشرکون آیا د خدای سره شریک جوړی ما وس لا یخلق شیئا چې شی نشي پیدا کولای او هم یخلقون حال دا چې دی په خپل پیدا شوی. ولا یستطيعون طاقت نه لري لهم ځانونو د پاره نصر د مدد. ولا یستطيعون طاقت نه لري لهم د دوی د پاره نصر د مدد. ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځانونو مدد کوي. وان تدعوهم الى الهدى کچریت دا معبودان راو بل هدایت تعالی یتبعوکم ستاسو تابعداري نه کوي. ولی ځکه پوهیږي نه کنه. سواون علیکم برابر دا پتاسو اداوتموم کرابلی دوی خیر تام انتم صامتون او کتاسو خاموشی کوي. ان الذين يقيننا کسان تدعونا چې تاسو ارابلی من دون الله ما سوا د الله نه عبادون هغه مملوک دي امثالکم ستاسو پشان د خیر او د شر مالکان نه دي. فدعوهم راوبلی دوی فلیستجیبوا لکم دوی د مننو کی ستاسو ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتیا ویونکي فی کون عالیا چې دوی معبودان دي. الهم ارجل یمشون بیا د دوی خپېشته چې دوی تلل وکي په هغې باندې خپېشته چې ستاسو مدد پې وکړي. ام لهم ایدین یبطشون بیا د دوی لاسونه شته چې دوی نیول وکي په هغې. ام لهم اعین آیا د دوی سترګې شته یبصرون بیا چې دوی لیدل وکي په هغې. ام لهم آذان آیا د دوی غوږونه شته یسمعون بیا چې دوی اورېدل وکي په هغې. هېڅ هم نشته. قل ورته ووایه ادعوا شرکاکم راوبلئ شریکان ستاسو ثم کیدوني بیا ما ته تدبیر جوړ کړئ د هلاکت زما فلا تنظرون بیا ما ته مهلت مه راکوئ. دا داسې وخت ویل چې هغوی به ویل چې دا برته ضرر ورسوي. ان ولی الله یقینا زما دوست او مددگار الله دی هغه ذات نزل الکتاب چې کتاب نازل کړی. وهو یتولی الصالحین او دی دوستی کوي د نیکانو سره. والذین کسان تدعون چې تاسو رابلئ من دونی ما سوا د الله نه لا یستطیعون نصرکم طاقت نه لري د مدد ستاسو. ولا انفسهم ینصرون او نه د خپلو ځانونو سره ینصرون مدد کوي. وان تدعوهم کچرې تاسو دا بوتان رابلئ الی الهدی هدایت ته لا یسمعوا نه اوري دعاکم بلنه ستاسو دا ورسره وایه. وتراهم ينظرون الیک ته به وګوري دوی چې تا ته به ګوري وهم لا یبصرون او دوی به لیدل نه کوي. تصویرونه جوړ کړي که نه شکلونه تاله به ګوري بټ بټ او څه به ویني نه. خو ضلعفا ونیسه عفا خلکو ته عفا کوه. دا تعلیم دی د محاسن الاخلاق. وامر بالعرف یا امر کوه په معروف سره. اتاوی د معروف نه مراد لا اله الا الله ده. وارض عن المشرکین او اعراض وکا د مشرکانو نه. درې خبرې شوې تعلیم د محاسن الاخلاق. څوک در سره بدي وکړي عفو ورته کوه. امر ورته په معروف سره کوه ښه کارونه کوئ او د ناپوهې سره ځان مه برابروه. فلا تقابلهم بالسفح بې عقلۍ مقابلې ورسره مه کوه. پرېږده چې څه کوي هغه به کوي. خپل کار ته متوجه شي. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ او کچری وسوسه واچوي تا ته شیطان نزغن څه وسوسه
فاستعذ بالله پس پناہ ونیسا پا اللہ نو فاستعذ بالله پناہ ونیسا پا اللہ جواب دا امر حذف دے تقدیر دے عبارت دا سی دے یدفعوه عنکا چی تکل پا اللہ بانی استعاذہ ونیسی نو خدای بدا شرطانا دا پکی شیطان نزغه د شیطان وسوسې ته وایي انه سمیع علیم یقینا د الله اوریدونکی او پوهه دی تاسو باندې اعتراض وارد چې دلته وایي سمیع علیم نکره ذکر کړی ده سمیع علیم سوره فصلت شپږ دېرش آیت کې وایي فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم هلته سمیع علیم دواړه په همدې مقام کې راغلي دي او معرفه دي جواب دا دی سورت اعراف اول نازل شوی دی سورت فصلت وروسته نازل شوی دی نو دې کې اول ذکر کړو تعریف ته ضرورت نه او هلته دویم ځل ذکر شنو اشاره هم دقو ته وشوه اور ابلام پکې عهدي و معهود دا سمیع علیم دویم ځل چې شی ذکر کې معرفه به ذکر کې کړ ان الذين يقرنا كسان اتقوا چې ځانونه ساتي د شرک نه اذا مسهم طائفتن چکل ورسیږي دوی ته طائفتن وسوسه من الشیطان د شیطان نه تذکروا دوی ته ور یاد شي ما امر الله بی ونانو څه چې ورته خدای امر کړی او څه نه منع کړی فاذا هم مبصرون پس ناڅاپه دوی لیدونکي شي و اخوانهم وروڼه د دوی من الشیاطین د شیطانانو نه یمدونهم دوی راکاږي فی الغی په سرکشۍ کې ثم لا یخسرون بیا دوی کمی نه کوي انسی شیطانانو جینی کمرونه چې کوم دي که نه سرکشۍ ته رابلي داسې سرکشه ته چې جوړ کړي چې بیا پکې هېڅ کمی نه کوي ثم لا یخسرون معنی لا یکفون عن الضلالة ولا یترکونها بلاریتوب اس بیا پرېږدي نه وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ چې ته کله رانوړې دوی ته معجزه کومه چې دوی غواړي قالو دوی څه غوښته سوره بني اسرائیل نوی آیت کې ذکر دی وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا مونږه ایمان نه راوړو پتا ترڅې روانه کې مونږ ته د ځمکې نه چینې مکه کې خو به نشته بلا چینې تې راته جوړې کړې نو مونږ به دې ومنو نو که دا شان فرمایشي معجزات ورته ته رانوړې قالو دوی وایي لولا اجتبیتها ولې ته نه غوره کې دغه زمونږ معجزې رالره قل ورته وایي انما اتبعو زه تابعداري کوم ما دغه څه یوحا الیه چې ما ته وحي کېږي من ربي زما د رب د طرفه هذا دا قرآن کریم بصائر و دلائل دی من ربکم ستاسو د رب د طرفه وهدن هدایت دے ورحمتن مهربانی دا قوم لرا یؤمنون چی ایمان لري وإذا قرئ القرآن چې کله قرآن لوستل کېږي آداب دي فاستمعوا له تاسو غوږ کېږئ هغې ته وانصتو چپ شئ د کلام نه لعلکم ترحمون دې دپاره چې په تاسو رحم وشي غوږ هم ورته کېدی او چپ هم شئ ځکه که چپ نه شئ خو غوږ یې ښودل ونه شو که د دې دپاره چې په تاسو رحم وشي هلته امام قرت کوي او دلته تم لګیا یې ورپسې صورت فاتحه وایي نو تا انصات وکړه استماع دې وکړه نو د لعلکم ترحمون مستحق به وګرځي واذکر ربک فی نفسک یادوه رب ستا فی نفسک ځان سره تضرعا په عاجزۍ وخیفه او په ویره ودون الجهر او کم د جهرنا من القول د وینانا بالغدو والآصال په سبا او بیگا کی ولا تکن مکیگا من الغافلین د بے خبرنا غافلون عن ذکر الله د خدای د ذکر ان الذين خلنا کسان عند ربک چپ ستا د رب د وړاندې دي د مکان او د منزلې په اعتبار سره
لا یستکبرون او تکبر نه کوي ملائکه یادای ان عبادتی د عبادت د الله نه ويسبحونه تسبیح بیان الله لرا وله او دی الله لرا یسجدون سجدی کوي